وای ستا په قانوني فیصلې نه دي کړي ستا قانوني لاز آف لینډ نه دی ګرځولې د مملکت نظام په دې باندې د استوار کړي حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام زمانه کې د یو یهودي او د منافق جګړه راغله په څه پراپرټي باندې نو هغه منافق ورته وی فیصله وکړو هغه بالکل وکړو نو هغه یهودي ورته وی زه به ستاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ځکه په دې پوهیو چې پیغمبر هغه د اصول او ضوابطو تابع سړی دی او چې چا حق په غلط ورکوي دا خو نه دي چې دا یهودي دی د یهودي است نه او بس دا کار نه کوي او دې منافق دته په ځین کې راوه چې کار کړم خدا فیصله بدلوي یهودي حق کیږي نو ته ورته نستاسو د دین لوی مولا د کعب بن اشرف دغه او شیطان کیس پاره نو کعب بن اشرف نو کعب بن اشرف او دا داسې خنزیر سره و چې ته به فیصلې په پیسو کولې چې به لږ شی زیات ورکړ فیصله به د هغه حق کې وه هغه یهودي ورته یې زغه نه ستاسو پیغمبر دا د ورته نه هلته نو د شور جوړ یهودي شور جوړ اوس یهودي شور جوړ که مسلمانان را جمع شو نه یې تپوس کوي ستاسو یې پسې شور دی نو چې یهودي به خبره شروع کوي زمونږ داسې جګړه دوام نو ته به ورته په لاس کې خدای راځي ته چېرته وایې زه ته یې بیزره کېږم که دی ورته وایي چې زه هم پیغمبر نه شو دی وایي نه کعب بن اشرف نه نو ته به ورته په خدای لاس کې خدای چې ته چېرته وایې نو مجبورا نبي علیه الصلاۃ والسلام راغی نبي علیه الصلاۃ والسلام د دواړو بیانات واورېدل فیصله د یهودي حق کې وکړې دا دلته نو چې بار راووت دا منافق زورور سره یهودي کمزور دی دا هم د قیامت علامه و چې یهودي کمزور دی عزیزانو د منافق ورته وي اوس دلته خو دې راوستم اوس به ما سره حضرت عمر نه هم دی چېرته به ځي اوس د هغه په ذهن کې دا غلطفهمي وي چې حضرت عمر رضي الله تعالی عنه دین کې ډېر سخت سړی دی نو خو بس چې څنګه لاړ شم زه ورته هم د یهودي دی زما د ځای جګړه ده نو به دله یو دوه پړکه ورکړي انتظار د یهودیانو هېڅ شی نه دا د مسلمان دی د ده په ذهن کې دا غلطفهمي وه نو دوی راغلل حضرت عمر ته دروازه ووهله حضرت عمر رضي الله تعالی عنه بهر راووته ویل څنګه راغلي څنګه راغلي د دې منافق ورته وایي تا راغلي یو زمونږ یو فیصله ده هغه به راله کې اوس ګور داسې شیطان و هغه خبره یې نه واضح کوله چې مونږ تلي یو فیصله شوې ده نو د یهودي ورته وایي چې زما او زما جګړه ده هغه ورته نه بس راغلو که نه ورته یو فیصله وکړي دا میاشت کې به یې کټ کو حضرت عمر ته پرېږدي خبره نو هغه وایي چې زما او زما جګړه وه ده وایي کعب بن اشرف لرو ما ورته رسول پاک مجبورا وی هلته لاړو نو رسول پاک زمون بیانات واورېدل زما حقي فیصله وکړه نه یې ته بس د ګریوان نیولې ما ته چې حضرت عمر ته به ځو اوس به هغه فیصله کوي نو یو خو زه په دې نه پوهېږم چې دا ستاسو د پیغمبر کوټ ستر کوټ دی که د عمر کوټ ستر کوټ دی وی ته حضرت عمر رضی الله عنه ورته دغسې ده وی او جي اصل کې ځان ته لږ خبره کې ګډوډ شوم بس نبي علیه الصلاۃ والسلام یې صحیح مطمئن نه کړه چې فیصله داسې ده د په حق کې وشوه حضرت عمر ورته مکانتما دلته ولګېد راځم زه راځم د مرتد زویه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فیصله کړې ده تا فیصله مال راړې ما ته به چیلنج کې نو بس راغی یو ټکې ته وویسته یو ټکې ته وویسته نو کټې کړ الله تعالی وفرمایل چې یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا الله تعالی فرمایي کلمې ویلې ده او غواړي چې طاغوت له لاړ شي چېرته لاړ شي طاغوت او ستاسو علما یې په تاسو دې کې وفاق والا هر کال کتابونه کټ کوي نو پته نشته تاسو فعلوت او فاعول فرق باندې پوهېږئ نه پوهېږئ ځکه یې کال په کال کتاب کټ کوي نو یریدون یتحاکموا الی الطاغوت علماء پکې دوه رایې دي چې دا صیغه د فعلوت ده که د فاعول ده نو طغانه ده که د طغاتنه ده طغانه ده که د طغاتنه ده یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت او ترجمه بیا هم یعنی مفهوم د دواړو الفاظ یو د کثیر طغیان چاته ویل شي کثیر ډېر طاغي او سرکش یریدون یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به دا غواړي چې د خپل قضیه خپل مقدمه طاغوت له یوسي
چارے ہو سکتے د تاغوت کی مفسرین درې خبرې لیکلي چې تاغوت شیطان ته وایي یؤمنون او تاغوت دا یو بت نوم د اهل مکه یؤمنون بالجبت والطاغوت او تاغوت دې ځای د آیتونو تناظر کې مین میډ لا ته وایي د انسان جوړ قانون ته وایي څه ته وایي نو د انسان جوړ قانون که په غیر مسلم مملکت کې فبها ونعمت هلته خو اسلام اپلیکیبل نه دی او چې مملکت د مسلمانانو اکثریت پکې هم د مسلمانانو وي او د خدای د نظام په ځای د انسان نظام نو دې ته به تاغوت وایي نو یې فرمایل چې یریدون یتحاکموا الی الطاغوت دوی دا غواړي چې خپله قضیه طاغوت ته یوسي ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا شیطان غواړي چې دې په ډېره ډونګۍ ګمراهۍ کې ډېر لرې بوځي نور پسې وایي چې فلا وربک نو موږ ویل لا زاید نه دی یا تردید د ثابت لپاره دی چې داسې خو نه ده پکار تا کلمه هم ویلې ده دا کار کې او دوی مې ورته وایي چې فلا حاجة الی القسم ومع ذلک اقسم بربک چې زما د قسم وي ستا رب باندې لا یؤمنون دی تر هغې مؤمنان کېدی نه شي حتی یحکموک فیما شجر بینهم مگر هله چې دوی حکم جوړ کړي تا په هغه شی کې چې د دوی پکې نزاع ده جګړې ده او چې کله تا او ستا قانون فیصله وکړه ویسلموا تسلیما دل و جان سره دا تسلیم کړه دل و جان سره دا تسلیم کړه الله تعالی بیا پته ولګېده چې دا کامل مؤمنان شوي دي نو محترم ورونو علما د دوی ذمه داري دا ده چې د خلکو په مسلمانان ښه خلک دی خو مونږ کما حق کولو دی په ذهن کې خبره وانه چولی شوه مونږ د دوی ذهن کې خبره وانه چولی شوه نو د دې وجې دوی زمونږ ملګرتیا نه کوي کني که د دوی په ذهن کې خبره راله دوی مونځونه کوي که نه کوي لږ زور سره دا ورته چا ویلي دي مولایان خو دا خبرې ورته په ذهن کې اچولی دی چې مطمئن شوي دوی زکات ورکوي که نه ورکوي ورکوي ځکه یې تا مطمئن کړي دي په دې خدای حکم دی روزي نیسي که نه نیسي حجونه ځي که نه ځي او نور صدقات او چیریټیز او ستا مدرسه او مسجد او د هر څه آباد ساتي که نه ځکه یې تا والا ذهن کې اچولی دا دین دی خو دا خبره ورته تا ذهن کې کما حق و اچولی دی نو دوی په دې مطمئن کېږي نه چې واقعي دا دین دی که نه که دا دی والا په ذهن کې واچوله دا بیا ډېر ښه خلک دی دوی تا سره ملګرتیا کوي دوی ستا ملاتړ کوي او دوی ځان ما اوس هلته شیرګړ کې دغه خبره وکړه ما مولانا صاحب راته حرم کې وی چې زه د مخالف نه دومره تنګ نه یم زه د خپلو ملګرو نه تنګ یم د مخالف نه یم ما پسې دومره پروپاګانډا دا عوام نه کوي لکه څومره چې راپسې مولیان کوي دا خبر صحیح ده کوي ورپسې که نه کوي او ما اوس هلته ذکر وکړو ما پارټي د نواز شریف صاحب پټل کړ مولانا صاحب د نواز شریف حکومت کې راځي پیسې نواز شریف سره دی که مولانا صاحب پارٹی میں زرداری سے پکڑا تھا کہ مولانا سے زرداری سے نمایاں دوڑے چې جیل کې جوړې دي سبې کړي صحیح نه کومه دا مولانا سے دور ناروا کړي بے آزاد وړي کړی دې تر اوسه جیل کې ولې وانه شو حکومت ته تاسو او اصل خبره دا ده چې څوک د الله د دین دفاع کوي نه هغه پسې به اشرار پروپاګاندا په دې انداز کوي چې خلک ورپسې روان نشي ځکه خلک ورپسې روانېږي نو بیا خدا د هغوی دپاره چیلنج دی نو لږ د خدای خاطر وکړئ کم از کم تاسو یې معاف کړئ کم از کم تاسو یې معاف کړئ دا پروپاګنډې ورپسې مه کوئ یوه او دویمه خبره ده چې د عوامو باندې محنت وکړئ دوی په ذهن کې دا خبره واچوئ چې د خدای په ځمکه نظام به د چا وي لږ زور سره د خدای په ځمکه نظام به د الله تعالی وي نو دا د علماو ذمه دارۍ دي یوازې دا ذمه داري نه ده چې ته به جومات کې امامت کې یوازې دا ذمه داري نه ده چې ته به تدریس کوې د مشکات بخاري ښې او هدایه به ورته ښې دا د ذمه داري ده دا د هم ذمه داري ده چې د عوامو په ځای کې د دین اهمیت واچې دا دین دې دپاره راغلی دی چې دې عملي شي قرآن کریم زموږ کتاب دی د ده حقوق د ده حقوق دي پنځه اساسي حقوق نمبر اول قرآن کریم فرمائی فآمنوا باللہ ورسولہ نا ورپسې سره
جزاک اللہ والنور الذی انزلنا ایمان راڑے پا اللہ باندے ایمان ساتھی داغ پر رسول باندے والنور الذی انزلنا او پا آغا نور باندے چمونگا دے پیغمبر تنازل کردے قرآن کریم الحمدللہ مونگا ایمان راوڑے دے دا دا قرآن یو حق دا طول انسانیت کا متوجہ دے نو بلسد دی آغا خلق چچا پا دی قرآن باندې ایمان راوړی دی مونږ او تاسو ټول وایي الحمدلله اوس چې کله ایمان دې راوړ نو دې نه بعد یو دویم حق د دې قرآن تا ته متوجه شي چې مسلمان شوې دویم حق یې درته متوجه شو چې د ده په ناظره به زده کړه کوې څه به کوې قرآن کریم فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ الف لام میم دیتا مفسرین سو جزاک اللہ ورته ما تاسو ته چې ملکان خلک دا ډېر مسلمانان خلک د قرآن کریم د آیتونو تقسیم کوو موږ درېو انواعو ته یو ته وایو محکمات یو ته وایو منه آیات محکمات هن ام الكتاب واخر متشابهات نو یو آیات محکمات چې د دې معنا او مفهوم معنا او هر عربی دان ته معلوم دي استاد دې کړي کې نه دې کړي یو د متشابهات نو دې لفظي معنا خو عربی دان ته معلومي او په مفهوم نه پوهیږي د قران او حدیث عالم نه او بلان پوهیږي متشابهات بس کې د قران حدیث عالم نه او یو د مقطعات د دې معنا مراد سوای د خدای نه څه معلومه نه ده دیو جن هر مفسر الف لام میم الف لام را الف لام میم را حامیم عین سین کاف کاف آیا عین صاد طه یاسین نون صاد قاف دې پسیولی کې الله اعلی بمراده الله تعالی کوی له چې دین دا مراد څه دی او ګور دا څه دی خبره ده چې نه صرف دا چې صحابه د رسول پاک ته پوښتنه کوي دې معنا څه ده نه صرف دا چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم صحابه ته نو ویل دې معنا څه ده بلکې مشرکین مکه په قران اعتراض کوي ګوره په دې شی نه یو ځل اعتراض نه کوي خدای تعالی خو ضد کینو بس هغه خپل بند دی نو په دې الف لام میم الف لام را باندې یو ځل اعتراض نه کوي نو دې ته حروف مقطعات او تعویل پکې کوي علما ابن عباس سے بم کو حضرت علی بم کو نو زموږ شیخ حضرت مولانا حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې دا په قول شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ مجتهد فی القرآن حضرت شیخ هغه مقطعاتو کی تعویل کو سره کو مقطعاتو کې تعویل نو دې کی تعویل کړل چې الف لام میم ابن عباس سے کوم تعویل کړل نو ابن عباس سے وای الف اللہ لام لطیف میم منان ناغبیا تعویل پہ گئی کہ اللہ لطفه ومنه ذالک الکتاب اللہ مہربانی و احسان دے دا کتاب چلے مترا لے کے دے او بل تعویل کرے دے کہ الف لام میم الف اللہ لام جبریل حرف آخر دے او میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نازل کرے دے واسطہ جبریل دا کتاب محمد رسول اللہ تا نو دا یو داسې کتاب د لارې وفي دې کې شک نشته او شیخ الشیخ ډېر عجیبه تعبیر کړی چې الف لام میم اول لام لازم میم مومن اول لازم مومن د پار ذالک الکتاب او دا قرآن تکول دی اول لازم مومن د پار ذالک الکتاب نو دا دویم حق دی چې د دې الفاظ د دې وجه زموږ ماشوم آج د پړای قابل شي نو موږ جمعه کې امام استاد راوړو کړای نو سره پار راوړل دا څو خای کټو خای څو قرآن ورته خایا ناظر باندې قرآن ورته نو دا دویم حق دی او دریم حق کتاب انزلنا الیک مبارک کتاب دا علماء تاسو ټول وايي تنوین دی او تنوین د تنکیر دی او افاده تعظیم کوي نو کتاب عظیم الشان کتاب دے اور دمرا عظیم الشان دے چل درات دو سرا یوصل دری اسمانی کتابون منسوخ شو سورہ سل صحیفی دی او دری کتاب یوصل دری کتابون قرآن کریم فرمائی اولی منسوخ شو لم
يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها کتب قیمہ. اللہ تعالیٰ فرمائے چردے سابقہ ٹولو کتابوں اساسی مضامین پدے قرآن کی موجود دی. نو چیدے قرآن کی غمشتا انور پکم دیر سدی نو داغی کتابوں ضرورت پاتے ہیں سکا منصوب شروع. نو دا عظیم الشان کتاب دے چیو سندری کتابوں نے منصوب کر دی. الف لام میم ذالک الکتاب اول لازم من لدہ کتاب دویم کہ اس دے با ازاحل ازدک پناظرہ نو کتابن دا عظیم الشان کتاب دے انزلناو منازل کرے دے نبی عظیم الشان دے. دے گورنر طرف نخط کی راشی چاپنون بانے دیتا وزیر اعلیٰ طرف نراشی دے لوئی سٹیڈی لوئی افسر طرف نراشی آفیشل لیٹری ان پاکستان سٹیٹ سروس صحیح نو ڈاکیوں داغی احتمام کے چورک نشی کنی انکوائری بشوروش ورک نشی کنی جی آئی ٹی بتشکیل شی سمجھ. فار ایگزامپل نو فرمائی چی کتابن دا عظیم الشان کتاب دے اللہ فرمائی انزلناو من نازل کرے دے نو بیا عظیم الشان دے دا خود دنیا دا خالق طرف طرف دے. او درین الیک آتا تا منازل کر دے او پیغمبر دوی سڑی پنم را دے نو دو سردہ سے پنم چی خط راشی نو ڈاکی سڑے ہوئے دا خدا علاقی معزز سڑے دا خطی چلتا گڑ وڑ نشی نو پخپلے دیرے طرح ورسائی بغضی لے نا مقدور سا یعنی دا مرسلون الے دا وجہ خط تعظیم ملاوشین اللہ وی دا ہمیں عام سڑی تا نہیں رہا لگے خاتم النبیین تا میرا لگے لے محمد رسول اللہ تا جی الے کاتا تا مرا لے گلے دا نبی عظیم الشان دے مبارکون طول مفسرین وے قرآن مبارک دے دا قرآن مبارک دے ماہوی سوڑے دے سر خاص فائدہ نہیں کی دے تفسیر سر خاص فائدہ نہیں کی نمور دا مقدر راوز چی مبارکون کل من تعلق بھی مبارک دے برکتی دے ہر آگا سوچ دے قرآن سر تعلق پیدا کر نو چی چاپی ایمان راوڑے دے برکتی دے چی چاپا ناظر ویلے دے برکتی دے چی تاپ ترجمز دکڑے دے برکتی دے چی چاہے تفسیر دکڑے دے برکتی دے چی سو پہ عمل کئی دے برکتی دے چی سو کے بطور قانون نافذ کئی ایسی کتاب دے. مبارکن کل من تعلق بھی اس راغر سے پارا دے نو دے صرف دا ختم دا پارا دے راغر چی بابا مرد ختم بکو سے مونگا دینا صرف دا برکت کتاب دے پڑھ لے صحیح ناوی لے پسر دا سے کیر دو صحیح مڑی سرے پہ کٹ کی کیر دو او بیا جیوی وشوار پہ سے ختم کرو خواہ خبر آتا ہے حضرت دیر پر راغل ہے لیدبروا آیاتے چلے دے آیاتوں کی تدبر کی تفسیر مفہوم و معنی زان پوئے کی نو اس کا پشید زان پوئے کا او عمل پہ لکے لوگ بے فائدے نو سرورم حقی وَلْيَتَذَكَّرَ اِلْيَتَعَمَّلَ اُلُو الْأَلْبَابِ تعمل باب تفعول دے تفعول کے تکلف دے جزان لبزور ورکے خوبدی بانے با عمل کے زان لبزور ورکے فدیبا نوزائی سر او پنزم حقی چی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت قسم دے دوی ترغے مومنان کی گنا ترسو پوردا قرآن چیزان لپارا حاکم نی گردولے نو قرآن کریم فرمائی فلا اقسم بمواقع النجوم ماذا آیتون تلاوت کرو چی فلا اقسم بمواقع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ز قسم کو فضائیون دستورو لقسم چی پا تکوینی نظام کی ہر ستور پخپل زائبانے دے او مناسب دے کہ نا مناسب کہ نا مناسب دنیا و ترو سروان چھے ہوا ہے صحیح خبر ہوگا ذکر کہ اجرامی فلکیہ داوی پا سسٹم کو نٹول دنیا روانا دا
اللہ تعالیٰ فرمائی چې لکه څنګه ستوري په خپل مناسب ځای دي د قرآن کریم هر آیت چې د نجم اطلاق کېږي دا په خپل ځای په موقع او پر محل نازل دی نو فرمائی چې فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم الله و یقینا دا ما چې کوم قسم کړ دا ډېر لوی عظیم قسم دی دا ډېر لوی عظیم که تکوینی اعتبار سره ورته ګورې نو لاجرام فلکیه څومره غټ غټ دي ستا په دغه انور کې 14 لاکه ځمکې سره د هر څه ځای دی شي په قطبي ستاره کې 54,000 نورونه ځای دی شي دومره غټ غټ دي دا خو تکوینی اعتبار سره خو الله تعالی فرمایي چې په خپل ځای مناسب باندې چې ما په قسم وکړه دا انتهایی عظیم قسم دی وانه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم اوس دا جواب قسم دی دا قسم الله دې لپاره چې انه لقرآن کریم یقینا دا قرآن ډېر معزز قرآن دی کرم په معنا د عزت دی او یقینا دا قرآن ډېر سخی قرآن دی کرم په معنا د سخا دی نو سخی په دې معنا چې د کومې مسلې حل ته غواړي نه په قرآن کې موجود دی کنه دی موجود نو فرمایي وانه لقرآن کریم فی کتاب مکنون مکنون د کن او کن وای ټنل کن وای څه او په ټنل کې شی مخفي او پوشیده محفوظ هم پروت محفوظ هم پروت فقهاء خلکو د غلې لپاره تاخانه جوړېدل ټنل دی نو پای کې به شی محفوظ د فروټ او د ویجیټیبل لپاره دا فریزینګ سیستم نو فرش سیستم نو لہذا انډرګراوند ځایونه به جوړ دي کبلوګان پاتو په دې کې نو سبزه پر دې خرابې دي بنا کیندې د اثراتو د هوا نه محفوظ معمولی د دې کتاب مکنون د دې اصل ماستر کاپی دا په انتهایی محفوظ ځای کې پراته ده او کوم ځای پراته ده بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ انګریزي کې کتاب سره انګریزي ترجمه پیدا کړي فی لوح محفوظ ان سیکرټ ټابلیټ او ټابلیټ تاسو سره دي کنه څه شي ټابلیټ او ورکوټ شي ورکوټ کمپیوټر آیت ټابلیټ وي الله تعالی په سیکرټ ټابلیټ کې دا پروت دی ورو قرآن ما مرګورته مې د ماډرن ټیکنالوژي مونږ ته ډیره فائدہ راکړه دا ماډرن ټیکنالوژي د قرآن او د حدیث تصورات او الله فرمایي کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لهم انہ الحق افلم یاد اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید اللہ تعالیٰ فرمائی مستقبل کے من بخائے خلقتا چیری سرچ کیجی تحقیق کیگی ایجادات اور انوینشنز کیگی پس کیگی پا کائنات پس کیگی پا انسانی باڈی پس کیگی پا انسانی باڈی اناتوی والا دعوے کے میڈیکل فیلڈ والا دعوے کے پا انسانی باڈی والے تحقیق کے صحیح ایسٹرانومی والا اگئی پاجران میں فلکیے کے نور سائنس مختلف شعبے دی پا مختلف مخلوقاتوں والے نو اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ریسرچ پاساس سنریہم آیاتنا فی الآفاق زبا انسانان و تخیق پر نشانے پا کائناتو کے وفی انفسهم اردوی پا انسانی بدنونو کے حتی یتبینا یتزحا یتبینا بیمانا حتی یتبینا لهم انہو الحق چه دوی تبداد روز روشن پشان واضح او خارشی چه دا قرآن خو حق کلام دے دنن خبرہ چه پری سرچ معلوم دا قرآن کریم پینزل سوکال اوڑان دکڑے دا حتی یتبین لهم انہو الحق نو اللہ وی التبیتمانی بیا پری سرچ باندے پس بے مانی ریسرچ بے مانی نو خدای وی دا کافی نو چه خدای کردی دا ہوتا من لے اللہ گیلہ کرتا اللہ وہ اس چے منے لو پر ریسرچ چے منے نو دا کافی نو چے خدای کڑی واتا منے لو اللہ گیلہ کرتا اولم یکفی بربکا انہو علا کل شیء شہید اللہ تعالیٰ فرمائے آیا ستا پروردگار پا دے باپ کے کافی نو چے دے ہر شے بانے دا سے علم لری پا مخفی و پوشیدہ بانے لکسن چخکار بانے تا علم لری اس اللہ تعالیٰ تا غیب و شہادہ
مخفی او پوشیده او ظاهر دواړه د علم په اعتبار برابر دي که هغه باندې څه شی پوشیده دی الله تعالی وایي زه چې مخفي خبره کوم هغه هم لکه د شهاده په شان ده اولم یکفي بربک انه علی کل شیء شهید چېرې دا علم خو د شهادت علم دی د څه علم دی په مغیباتو یم علم د شهادت دی ځکه ته ښکاري تا ته نه ښکاري نو فرمایي اولم یکفي بربک نو فرمایي انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسو الا المطهرون پاکان اغی مسکی لا یمسو الا المطهرون نمسکی دل مگر مطهرین فقهاو تینا مسئلہ را وستلی دا چی بیودسا قرآن کریم للاس ورلل حرام دی قرآن کریم روچتے نداسی او کپڑا براوالے نا اغیبانی روچت کی خبر دین کران البتہ امام احمد ابن حنبل اگر پکې لګه آسانی پیدا کړې زما کله فوري ضرورت راشي نو زه بیا د امام احمد بن حنبل په دې قول باندې عمل وکړم صحیح ځکه خو طالب سړی یم لګیا یم لیکل کوم صحیح نو کله مې اودس نه نو چې اودس مې نه نو قرآن ته فوري ضرورت راشي نو که صادر مادر را سره پایو چې کې مې کولا وکړم صحیح او کدا سني نو بس نبيت وانا تيمم في الحدث الصباح الصلاه ذكر امام احمد بن حنبل رحمه الله عليه فرمى اذا مس القران لفار تيمم بلا ضروره هم جائز ده مس القران لفار تيمم بلا ضروره هم جائز ده اصل تيمم على كيت يو باستعمالو لشي او يو بوينا يستعمالو لشي يو بوينا ورته مس القران ده امام احمد بن حنبل زموږ امام ده زموږ امام ده زموږ امام ورکما دا یو کتاب مې اوس د علماو له ولیکه په یو څو کاله کې برابر شو اووه جلد کې به وي هغه د فقه المذاهب المسائل والدلائل فقه المذاهب المسائل والدلائل اووه جلد کې به ان شاء الله ملګرو پرسکار شروع کوي نو هغه کې مې دا مسائل ټول کړي دي او د هغې په تمهید کې مې لیکلي دي چې دا ائمه اربعه رحمهم الله دا د الله تعالی کرم دی په امت باندې یو خدا چې پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې یو کار کړی دی د خدای دومره خوښ و چې هغه کار ژوندی پاتې کړی دی صحیح اوس نبي علیه السلام په ژوند کې لاسونه اوچت کړي دي رکوع له کړي دي چې رکوع نه واپس راغی او نبي علیه السلام په خپل ژوند کې چې رکوع له لاسونه نه هم دي اوچت کړي او چې رکوع نه واپس راتلو هم یې دي اوچت کړي نو دواړه د محبوب پیغمبر عملو نو الله وزين دي ما ابو حنيفه کې واجب تیم نوچتو هغه نور کې تاسو نوچتو دغه څه مثلا ګوره د پیغمبر محبوبیت د الله صلی الله علیه وسلم چې قیامت پورې د حضور اسلام حرکات الله ژوندي وساتل یو او ما زين پکې دا خیر زين پکې دا خیر دی چې بعض اوقات سچويشن ټایپ شي نو کتاب ذکر عربي کې تاسو له لیګل میکسمز باندې القواعد الفقهيه في المذاهب الاربعه القواعد الفقهيه ها في المذاهب الاربعه legal maxims هغه legal maxims باندې یو کتاب لیکل دی نه چې دا قاعده دا maxims په جوړی کړل دي چې الامر اذا ضاق اتسع situation is tight rules are relaxed situation is tight قاعده فقهيه د legal maxims situation tight rules relaxed اوس موږ څه کوو چې پوراړه موږ شو ګورې پناس نه لګو وایي او چې په اودس باندې قادر نه یو تیمم وکړو کو نو محترم ورونو سچويشن چې ټایپ شي نو ما تمهید کې لیکلي دي چې کله د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ قول اپلیکیبل نه نو اول کو داغه مذهب ته وګورئ چې قاضی یوسف سوي یا امام محمد سوي دي هغه باندې فتوا ورکړه ځکه سچويشن ټایپ او کله هغه قول اپلیکیبل نه نو بیا دوام ائمه ثلاثه راځه چې په دې سچويشن کې د امام مالک مذهب سره د امام شافعي مذهب سره د احمد بن حنبل مذهب سره او کله هیڅ قول پکې اپلیکیبل نه نظام کې درجه د اجتهاد کې بیا اجتهاد ته د اصول مطابق نو فتوا ورکړه هم د کچل کوو دین خو آسان کار دی دین آسان کار د موږ په ځان په خپل ګران کړی خبره دې کړه دا سعودي کې په دې مینا او عرفات کې دا ټرین جوړېدل نو څو کال وړاندې ټرین تاسو چې څوک یې کتلې مله نو ټرین نو the construction دا سامان په ټول دنیا کې پروت نو مزدلفه ته چرال حالانکه زمونږ امام پنځ باندې او سبا کول په مزدلفه کې واجب دي مې یو کتاب تاسو لیکل دي او اردو کې حج و عمره اور مذاهب اربعه حج و عمره
اور مزای بیا او امریکا کې هم چاپ شوی دی هغه هم دی حج and عمره according to all four schools of jurisprudence نو هغه کې دا خبره بیا نو هلته کې د امام سے مذهب دا دی چې مزدلفه کې به سبا کې او د جمهور مذهب دا دی او د صاحبینو امام ابو یوسف امام محمد رحمهم الله چې په مزدلفه کې د نیمې شپې نه بعد یو ساعت تیرول دا واجب او سهار پورې پاتې کېدل سنت موقت دي سهار پورې پاتې کېدل سنت موقت دي نو هلته د ناستې ځای هم نو په مزدلفه کې دا ټول هر څه بند کړو سیخان پراته دي او بادرې پرته راشي پرتې خارې پرتې دي دلته ناستې ځای هم نو ما بس دغسې ګاډۍ ته کتل نو دغسې ولاړو نو خو بس چې د نیمې شپې نه ټایم واوړل ما یې راځئ تا درې امامانو زموږ امامانو دی چې زموږ نه فتوا راته قول د جمهورو باندې ځکه دلته پوراړه خو به وچ شو نو دا دین کې داسې اساني ده نو ما ورته لیکلي په دا فقه والا کتاب کې بلکې هر کتاب کې لیکم تمهید کې چې دا د څلورو ائمو مذاهب دي دا د امت لپاره ډېر لوی رحم دی خدای او الله دې هغوی له درجات عالیه ورکړي نو محترمونو تاسو نور وخت ډېر نه اخلم ځکه زه خو ما تاسو ته ووایم چې راغلی یم د عمرې نه امریکې نه عمرې له رالم د عمرې نه دې خوا رالم نو بس چې رالم تاسو راته ټوپې ولګولې مولانا صاحب ټلیفون باور بلکې وي ته به کله راځې کله ما نه راځم نو یې ولې نه راځې ما یې زه ستا په کار کې اخته یم ما یې زه ستا مفت کارکون یم نو ما یې ستا په کار کې اخته یم ما یې خلکو ذهن کې دا اچوم چې تاسو د غلط فهمۍ شکار یې نو هغه خدای تعالی اجر درکړي ستا خبره خلک ځکه مني وایي وایي چې دې امریکې نه راغلی ده صحیح پته ده صحیح او زمونږ دې باندې شک وي چې دا موږ رښتیا وایو که څنګه وایي ته ورته ووایې نه په هغې یقین وي ما یو امریکا سوپر پاور لپاره خبرې یقین پکار دی ما د بابر یو څو علما ووایي یاره دا قرآن کریم کې دا نوي د نکات راوي دا چېرته نه ذکر چېرته لیکلي دي ما ورته دا زه ټرمپ دا زما د تفسیر استاد دی بعد قضية تاسو نور وقت ناقلم اوس مې مال ته وان قاسم سے مدد کی او بیا اوس مردان ته سبا بیا جمعه ده خالق ورځ بیا به تکتم اول ته بل یو کالج دی نه هغې سپیرت کانفرنس یې ښودلی نو بیا بل د سوات توضیر ته ځم نو هغوی اوس په دا انټرنیټ باندې دا شعر اورېږي چې پروګرامونه کوم ځای کې نو سوات کې الیکشن خو نه کوم ډېره پروګرامونه یې وښودي زه قطر ته تلم د جمعیت العلما والا غوښتم قطر جمعیت العلما والا هغه هلته غوښتم درې بیان او درځي نو ما هلته د هغې د جماعت امیر صاحب چې و ورته امیر صاحب وایي ها ما قطر کې بادشاهي ختمه هغه ما ته ګوري وایي چې په خبره ما بادشاهي ختمه جمهوریت راغی نه بادشاهي خو نه ده ختمه نو ما دا جلسې خو دومره ایښې ده که چې دلته به الیکشن کېږي او زه امیدوار یم د خدای بنده نو زه کله کله هسې ګپ لګوم وام په ویونکي ملا باندې څوک خیراتي ډوډۍ نه خورئ وایي ته به چې موږ سره ډوډۍ راشي زه خو ډوډۍ درته خورم نه وایي ته به چې موږ سره ډوډۍ راشي نو بیا راته کوپې واچوي لږ بیان به وکړي نو ما لږ خیراتي ډوډۍ او ما لږ راکړه زه خو ما د خوراک هسې هم دومره شوقي نه یم د چای شوق پرون نه بله ورځ په دا چارسده کې نو هغې ډېر ستړی یم او ما د هغې نه مخکې پېښور کې یم پېښور نوقار ته رالم ټوله ورځ مې هېڅ شی نه و خوړلی ماښام چې نن سر مې خوږېده نو بس ویده شو نو مې سهار وختي راودو شابه چې اوس ټایم د ورځو ختم بخاري دی چې لیټ نه شو ځکه زه چې لیټ کېږم نو ځان ته غوسه یم چې 11 بجې ټایم مې ورکړی 15 منټه پرې واوړي نو ځان ته غوسه یم بیا دا ډرایور د لاس سره ټاکسي والا بیا ده ته غوسه یم دلته یو پړق ورکوم چې لږ تېز لږه هغه دی هلته ولاړ دی دلته یو پړق ورکړم د الله دې قدر وکړي زه درته ستړی هم ووایم لږ تېز شه ځکه چې 15 منټه پرې زیاتېږي نو دا بده خبره ده دا بده خبره ده نو ما اصل کې دا په اسلام کې بده خبره ده او مسلمانانو دا عمل پرې خوري په امریکا کې دا ډېره بده خبره ده چې 15 منټه او پرې زیاتېږي نو ما بلکې پېښور ته چې ما جامع ولی الله نو دا پلازې ته ورسېدم دومره لوی ټرافیک و چې 40 منټه هلته ولګېدل چې پلازې نه تېرېدو پلازې نه تېرېدو نو 40 منټه ولګېدل ګاډی یو یو تېرېږي او ټکټ اخلي پیسې اخلي نو 40 منټه حالانکه 10 بجې رسېدل
نو بیا چې کته ورکوز شو د پلازې نه خلاص شو نو په بي آر ټي اخته شو صحیح اوس اخته شو بي آر ټي د تبدیلۍ علامت تدبیري را روانه ده خدای دې خیر تدبیري راوړي ټول امین الله دې خیر تبدیلی راولي تاسو هم تبدیلی راولئ که نه راولئ نو ما د هغې زما ځای خو داسې دی چې زه ملګرو ته وایم یہ بارگاہ عشق ہے بے خوف ہو کے آ مسلک کی نفرتوں سے یہ دالان زما ځای ته راغلی ټوله شپه د دې ټولو سیاسي پارټ ایون کمیونسټان هم ما سره ناست دي هغوی ته انګا بنګا هم کله اې کله انګا بنګا وم او خدای دې ټولو خلکو قدر وکړي زما په خبرو خفه کېږي نه نو دې ټولو پارټو والی نه هغه هغه ملګرو ته مې وویل تبدیلي چې څوک راولي صحیح نو ما ورته مې تاسو تبدیلي کې چې کوشش کوو نو ما یې که هېڅ ته بدلېږي جامې بدلوئ را بدلوئ کم از کم چې سم مصداق کوئی جوړې کړي چې تبدیلي راغله صحیح او ما که دا هم ني نو کمره به درکوي کور کې بلې کمره کې ودرېږه او ما که بله کمره درکوي نو کټ به درکړه او که کټ نه بدلېږي نو بستره پکې وتړه ما چې تبدیلي راوړئ ځکه انسان فطرتاً تجدد پسند دی د نوي شی خوښي ځکه خلک ورته پېښ شو دا راځي ما ته هلته چا ویل چې دا پښتانه ډېر پوه خلک نه دي ما یې ته داسې نشم ویلی زما قوم دی ناپوهه خو ورته نشم ویلی وینه چې په دا نورو صوبو کې پاکستان کې بس یو پارټي نه را روانه لکه پنجاب د مسلم لیګ به پکې راځي او سند دی د پیپلز پارټي به پکې راځي چې سند دی وې په دې سرحد کې پښتونخوا کې په دې کې یو پارټي مسلسل په دویم ځل نه راځي نو یو ځل تاسو مولیان راوستئ بیا تاسو روک کړئ مستر پاټای والا راوستل نو بیا یې هغوی روک کړل څوک یې راوستل پی ټي آی والا راوستل صحیح نو د دې معنا دا ده چې د دې سیاسي سوچ بول ډېر دی د دې ما ورته ویل ما زه خو داسې نشم ویلی زما قوم دی غوسه نه شي او خفه نه شي خو ما مسله سیاسي سوچ بول نه ده مونږ باید د میخې غوښې خورو مونږ له غوسه ډېره زر راځي صحیح ده نو ما زمونږ تقاضي ډېرې د حکومت نه هغه تقاضي پوره نه شي نو بیا مو په دې څه کار دی چې څوک راځي خو موږ دوی به فیل کوو زمونږ به اپروچ راځي چې بس دوی به فیل کوو په دې هم څه کار دی چې راځي څوک هر څوک چې راځي خو دوی به فیل کوو نو بس مونږ بیا هغه فیل کوو نو بس هغه فیل کوو نو بل څوک راشي نو بیا هغه هم کار نشي کولی مونږ اوس به دې فیل کوو مونږ چېرته دا ونه چې څوک به پاس کوو مونږ اوس دی به فیل کوو نو چې یو فیل کې نو بل به پاس شي نو بات تنظیم اللہ تعالیٰ نے دے ملک کی خیر راولی اللہ نے پدی وطن کی خیر راولی خدای دا ملک خواہ آباد کی اللہ نے فتنہ و فاطر بلیاتنا محفوظ معمول ساتھی اللہ تعالیٰ نے سامدان سے دا دیرا او دا خار او دا کلے او دا علاقہ دا ٹوک خواہ آباد ساتھی خدای نے تاثر دیر لئے خیر لکی تاثر دمر محبت سر راجب ہے اللہ تعالیٰ نے تاثر فتنہ و آفات و بلیاتنا پر حفظ زمان کے محفوظ معمول ساتھی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد و علیہ وسلم